قدرمنو کتونکو دا وخت په ضلع کوزدیر سمرباغ سپورټ سټیډیم کې موجود یم. دلته د کرکټ د یو تورنمنټ انعقاد شوی دی. ضلع دیر او بیا په خصوصي توګه جندول کې د لوبو په حوالې سره ډیر زیات ټیلنټ موجود دی. د دغه علاقې د کرکټ کلاډیان د فوټبال کلاډیان په نیشنل او انټرنیشنل لیول باندې د خپلې خاورې نمایندګي کوي. چونکې په دغه سټیډیم کې چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د هغې سهولیاتو ډیر زیات کمی دی. د دغه ځای چې کوم کلاډیان دي هغه د حکومت وخت نه غوښتنه کوي چې هغې له د سپورټ په حوالې سره سهولیات ورکړی شي او دغه خاوره کې چې کوم ټیلنټ موجود دی هغه ټیلنټ په کار راشي. مونږ د حکومتي اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو، د سپورټس ډپارټمنټ نه دا مطالبه کوو چې دلته چونکې د جندول د حوالې سره هغوی ته پته ده چې مونږ انټرنیشنل پلیئرز جندول ورکړي دي، نو پکار ده چې جندول کې انټرنیشنل سټینډرډ ګراوند هم وي او هومره فیسیلیټي هم سټوډنټس ته د پلیئرز ته ورکړی شي. چې اوس دا الکانو دا کوم مقابلې ارینج کړي دي دا خو دوی خپله باندې کړي دي. پکار ده چې سرکاري سطح باندې د دوی دپاره د مختلفو ټورنمنټس انعقاد وکړی شي، د مختلف ټیلنټ شوز انعقاد وکړی شي، د مختلف مقابلو انعقاد وکړی شي چې دوی پکې د خپل ټیلنټ مظاهره وکړي. بس د پال غټه مسله خو دا ده چې زموږ د لیولینګ چې د موږ لیولینګ ډېر زیاته دی ګراوند خراب ته. پکار موږ د حکومت نه ستاسو د دې پیج په وساته سره مطالبه کوو چې زموږ د لیولینګ مسله دې حل کړي. علاوه موږ ته دلته د اوبو مسله ده، زموږ ته د باترومونو مسله چې دا فنکشنل شي او د اوبو ډېره غټه مسله ده، هغه هم حل کول غواړي. او سټیپونه دې د ګراوند نه تیر چاپېره جوړ کړي او ټرک دې جوړ کړي د واک دپاره د خلکو هلکان راځي دلته کې تیر چاپېره. موږ ته د اکیډمۍ مسله ده چې زموږ یو ښه اکیډمۍ پکار ده، ځکه زموږ ماشومان پېښور، لاهور، اسلام آباد هلته ځي، پیسې هم ترې لګي، وخت هم خرابېږي. حالات داسې دي چې ماشومان هلته ډېرې مسلې وطن که دلته موږ یو سټینډرډ اکیډمي جوړه کړي انشاءالله موږ ډېر ښه ټیلنټ دی. موږ پاکستان ټیم ته پلیئر ورکړو، موږ ګریډ 2 ته پلیئر ورکړي، انډر 19 ته ورکړي، ریجن ته ورکړي. تیرو ورځو کې موږ دلته هارډ بال پاکستان هارډ بال کرکټ ټورنمنټ کړی چې کوم انټرنیشنل پلیئرانو پکې هم شرکت کړی. ساجد خان پکې و، شفق د افغانستان کم وکټ کیپر چې و. دلته ډېر ښه پلیئرز دي او د انټرنیشنل لیول پلیئران نسیم شام د دې خاورې دی، د معیارو سره تعلق دی. زمونږ هلکان ګریډ 2 کې هم ګیم کوي، 19 کې هم 17 نه موږ کلاډیان ورکړي دي. خو په ګراوند کې سهولت د نش برابر دی. د اوبو مسله ده دلته په ګراوند کې، ډریسنګ روم پوزیشن زمونږ ښه نه دی، هغې مسلې دي. دلته سټریټ ضرورت دی، دا کوم سټیډیان چې دي هغه هم نشته دی په دې ځای کې. په جندول کې ډېر زیات ټیلنټ دی د کرکټ په حوالې سره. دلته په دې ګراوند کې فوټبال هم شته او هر څه دي. او صرف او صرف مسله د حکومت توجه ده چې حکومت توجه نه ورکوي. نو دلته نه چې کوم پلیئرز وتی دي په هغې کې نسیم شاه دی، انټرنیشنل پلیئرز یې ورکړي دي، عبید شاه دی، هنین دی، داسې سلمان الک دی، فرسټ کلاس کوي، چمپین کپ یې هم وکړو. ډېر زیات پلیئران داسې دي چې دا د جندول نه او د دې ګراوند نه وتي دي خو فیسیلیټیز نشته. د فیسیلیټیز دپاره هغوی لاهور او پېښور او کراچۍ ته ځي.